چې کوم حالات روان دي، یو طرف ته غربت دی، بل طرف ته ګراني ده، بل طرف ته د سیاستدانانو ترمنځ دا کوم جنګ چې روان دی چې په هغې کې عدالتونه هم پی ډي ایم دا وایي چې هغه یو فریق جوړ شوی دی. څه وایې په دې هکله باندې؟ یو تصویر ستاسو وکړم ما خیال دې وخت کې زیاته جګړه د عدالت په منځ کې ده، د سیاستدانانو په منځ کې دومره جګړه نه ده چې څومره عدالت په منځ کې ده. بنیادي طور باندې ګوره معاشي چې کوم صورتحال دی سخت صورتحال دی او دا کوم حالات چې روان دي دا ښه طرف ته نه روان، دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی او د دې شي ضرورت دی چې داسې پالیسیز دغه شي چې خلکو باندې نور بوج واچول شي او ملک هم د مشکل حالاتو نه پاتې شي. تېر حکومت کې تقریبا د پاکستان چې کله نه جوړ شو هغې عمره برابر قرضه واخیستل شوه په 4 کال. د هغې څه اثر خو به کېدو، د هغې څه زور خو په چا باندې راتلو، نو د هغې اثرات دا دی نن ښکاره کېږي. لیکن اوس هم پکار دا ده چې دې طرف ته توجه ورکړی شي او زمونږ مرکزي حکومت ته هم دا درخواست دی چې هغوی دې طرف ته توجه ورکړي چې اخراجاتو کې دې کمې راولي او د عوامو باندې بوج چې دی هغه دې کم دې طرف ته توجه ورکول ضرورت دی. څو پورې چې سیاسي دغه دی نو ګوره دا کتل پکار دي چې کله هم لږ ډېر سټیبلیټي طرف ته شی روان شي چې څوک دا حالات خرابوي او څوک پولیټیکل انسټیبلیټي کریټ کوي او دا غواړي چې اکنامک انسټیبلیټي چې ده هغه دې جاري پاتې شي. په دې باندې لږ سوچ کول پکار دي او زما خیال دی دا خلکو ته پکار چې په دې طرف ته لږ توجه ورکړي. زه به خصوصا د خپل صوبې په حوالې سره خبرې وکړم. 9 کاله د مثالي حکومت تېر شو، د مدینې د ریاست دعویدار حکومت تېر شو او داسې حکومت چې هغوی وایي چې موږ سره د هر مسلې حل دی. 9 کاله پس ته دا حل راغی چې صوبایي حکومت یو میاشت تنخوا نشي ورکولی. دغې نه اندازه کېږي چې څومره مثالي حکومت و، دغې نه اندازه کېږي چې څومره ښه حکومت و، دغې نه پته لګي چې څومره نااهله حکومت و. دغې شي باندې توجه ورکول پکار دي او دې طرف ته کتل پکار دي. مونږ ورکوټي صوبې خصوصا د ورکوټي صوبو په حوالې سره زه خبره کوم چې دا نن چې څه عمران خان کوي یا د غټو صوبو لیډران کوي، که دا د ورکوټي صوبې چا لیډر کړی وي نو زما خیال اوس پرې به سزا م ورته میلاو شوې وه او په جیل کې به پروت و. دې نه پته لګي چې زمونږ کوم د عدالتي نظام هم دی او نور دغه نظام هم چې دی هغې کې هغه شانتې دغه نشته. دا ملک چې اوس پورې څنګه وچلولی شو نور داسې نه چلولی کېږي. دې طرف ته توجه ورکول دي چې دا به طور یو صحیح وفاق وچلولی شي او په هغې کې ورکوټي صوبې او ورکوټي قومونه چې دي دا به ځان سره دوی په فیصله سازۍ کې شریک کوي، دا به په وسایلو په تقسیم کې شریک کوي، نو هله به چې دی د مسایلو حل وشي. دا راته ووایه چې سیاستدانان تاسو نه ګڼئ چې دې وخت کې سیاستدانان ناکامه دي ځکه چې هغوی یو بل سره کیني نه او د نه ناستې وجې باندې عوامو ته دغه مشکلات دي. سیاستدانان ولې په یو پلیټفارم باندې نن سبا چې دا کم حالات روان دي، یو طرف ته ګراني دغه بد حالات روان دي د عوامو لپاره؟ د سیاسي قوتونو به هم کمزورې وي، دا نه وایم چې کمزورې به نه وي، خو په دې کې د نورو قوتونو ډېرې کمزورۍ شته. بیا دې کې بعضې داسې خلک دي چې کوم سیاستدان نه دي خو د سیاستدان لیبل پې لګولی شوي دي، سلیکټډ خلک دي او راوستلی شوي دي او د سیاستدان لیبل پې لګولی شوي دي. نو هغوی که تاسو دا تمه کوئ چې هغوی به دا ملک ته مشکلات نو بسي نو ګرانه دا وزیرستان چې کوم اپریشن دوباره د شروع کېدو فیصله تقریبا وشوه، کابینې دغه فیصله وکړه، دغې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ یو خو کوم چې نیشنل سیکیورټي کمیټه ته ابل ورځ چې کوم پارلیمنټ کې بریفینګ شوی دی هغې کې چې کوم وضاحت آرمي چیف ورکړی دی هغه دا ورکړی دی چې نوی اپریشن موږ نه سټارټ کوو. هغې کې دا دغه شوي دی چې کوم انټیلیجنس بیسډ اپریشنز دي IBOs ته وایي هغه به موږ نور بهتر کوو
او دا کم صورتحال چې دی په دې باندې به کابو کولو کوشش به په دې باندې دغه کوو. زما دا خیال دی چې دې وخت کې ضرورت شته کم صورتحال چې جوړ دی او بیا خصوصا د تیر حکومت چې کومې غلطې پالیسو په نتیجه کې د خلکو سره خبرې وشوې او د هغې په نتیجه کې یو کمزورې پوزیشن ده. حکومت معاهدې طرف ته لاړو یا بعضې هغوی لی دغه ورکړل ریلیف یې ورکړو. هغه څیزونه چې دي د هغې نتیجه ښه ونوتله. که تاسو وګورئ بتۍ کې د بتۍ کالونو کې روزانه اضافه کېږي لګیا ده. د تیر د کال یو نیم نه که تاسو وګورئ نو لا انفورسنګ ایجنسیز باندې روزانه په بنیاد باندې حملې کېږي لګیا دي. د لا انفورسنګ ایجنسیز روزانه په بنیاد باندې شهیدان ورکوي لګیا دي. دغه شانتې نور هم حالات چې دی ارس سره ده خرابېږي لګیا دي. دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی او موږ دا ګڼو چې دې باندې پوره پکار دی چې یو مفصل پالیسي جوړه کړی شي او یو فل فلیجډ دې لپاره لایحه عمل چې دی هغه جوړ کړی شي. دا راته ووایه چې پنجاب کې د الیکشن اعلان خو حکومت د طرف نه نه دی شوی خو سپریم کورټ د طرف نه اډر راغلی 90 دن کې الیکشن آئین پاکستان وایي چې دی دې صوبه کې دغسې څه اعلان اوسه پورې مخې ته نه راغلی. دغې نه د دې کورټ بایسډ ښکاري چې یو ځای لپاره یو شانتې او بل ځای لپاره بل شي. بیا دغه دې کې یو تصمیم ستاسو پر غواړم د آئین کې صرف د 90 دن ذکر نه دی. د آئین کې د شفاف انتخابات ذکر هم دی. د آئین کې فری اینڈ فیر الیکشن ذکر هم دی. په 2018 کې چې څه شوي هغه په الیکشن کمیشن باندې یو دبه ده. د دې ملک په عدلیه باندې هم د هغې یو دبه ده. د دې ملک په د ریاست باندې هم د هغې یو دبه ده. موږ دا وایو چې آینده الیکشن فری اینڈ فیر پکار دی او دا کمې دبې چې لګېدلي دا وینځل پکار دي. که دا ونه شو نو هغه به خدای مکه د هغې نقصان به بیا ټول وکړي. سرانه کو جب تک عمل کې د عام انتخاباتو اعلان شو نو آیا قومي کمپاټیبل اسټوډنټ ته موږ الیکشن لړاو یا بدن ګوره الیکشن کې به حساب او دا خو بیا هغې وخت کې دغه دی چې که لاینس کېږي یا دغه کېږي هغه د هغې وخت بیا خبرې دي. هغه به هغې وخت سره حالاتو ته ګورو. الیکشن کې به بھرپور حساب ډېره مهرباني.